السلام علیکم ګرانو اوریدونکو کتونکو سلامونه مې ومنئ. زه یم اشنا باجوړی د خپل چیف ایډیټر مشال سره. ګرانو اوریدونکو نن موږ د ایچ ایم پی کې ټي وي په ادبنامه پروګرام کې د باجوړ د سیمې د یو تکړه شاعر د یو متحرک شخصیت جلبل باجوړي ترڅنګ ناست یو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې موږ همدغه رنګ ادبي خلک د هغوی فن او د هغوی سره مشته تاریخ خوندي کوو د دې پروګرام په ذریعه باندې. نو د هغوی سره به هم په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو. د دې ترڅنګ به د هغوی نه د هغوی کلامونه اورو. جلبل صاحب د باجوړ د ادب دپاره ډېر متحرک کردار لوبولی دی. د 1990 په لسیزه کې دوی باقي متحرک غړي پاتې وو د ټولنې د کابینې او وخت په وخت مختلفې سرګرمۍ ترسره کړي، مختلفې ذمهوارۍ ترسره کړي دي. د دوی سره به خبرې اترې هم کوو، د دوی په شعرونو باندې به هم موږ خپل ځان ته تسکین ورکوو. نو ورځو د جلبل باجوړي صاحب خواته. السلام علیکم جلبل. وعلیکم السلام. اشنا باجوړی صاحب ډېره ډېره مننه. ګرانو مینوالو د جلبل باجوړی تاسو ته مخاطب یم، ډېره ډېره مننه. مننه جلبل صاحب. دا راته ووایئ چې ستاسو د شاعرۍ آغاز د کله نه او څنګه شوی؟ یاره اشنا باجوړی صاحب د شاعرۍ پته راته نه لګېږي، خو په یو وخت کې زما په دې ښار کې وړوکی شنکیبین و او زه ډېر د مخکې د شاعرۍ سره مې شوق د بچپن نه و. ما پر کوټوال کې زه به سکول ته تلم چې ما به حیران صاحب و، باجوړی، جعفر صاحب و، دوی به ما لیدل په دا کیسټو دوکان کې به ناست و. خو ما دا توان نشو کولی چې زه دوی ورسره میلاو شم، کښېنم ورسره زه په دې ونه ځان مې پوهېږم. خیر خو بیا ورو ورو خبره کېده هغه سکول هم بیا زموږ نه پاتې شو په څه وجوهاتو باندې و. بیا مخکې خبره تله بیا زما په دې کار کې ورکوټ شنکیبین و. دا ملګري به د سکول ملګري به خواله تلل راتله. بیا داسې دلته یو دوه ټولنې وې په هغه وخت کې، یو کیمور وه، کیمور پښتو ادبي ټولنه، او یو باجوړ پښتو ادبي ټولنه وه. د هغې صدارت به بختیاردار شاهین صاحب کاوه، کیمور پښتو ادبي ټولنه، او پیر محمد جنرال سیکرټري و. او دلته د باجوړ پښتو ادبي ټولنې صدر کله به حیران صاحب و، کله عبدالحق در صاحب و. خو په هغه وخت کې زما دونه معلومات نه وو. خو بیا د بختیاردار شاهین صاحب ما ته وویل چې یاره که څه ټکی پکې لیکلی شي که نه معمولي ته زموږ سره مشاعرې له لاړ شه. زه بختیاردار شاهین او پیر محمد د ځان سره ملګری کړلم او مشاعرې له بوتلم. چې مشاعرې له بوتلم دې دیس کې کډوال ټولو په هغې کې مشاعره وکړله. د هغې نه زما دا زړه لږ ډاډه شو چې ډاډه شو. بیا ورو دې ورسره بیا میلاو شوم له حیران صاحب سره، اسماعیل سیار صاحب سره. چې دې ورسره چې زه میلاو شوم نو بیا د دې نه ما پوره علم زده کړو، پوره علم. او بیا د حیران صاحب نه ډېر بیا زه چې ورو تلم کم دې په کابینه کې واخیستل ځان سره. هغه باجوړ کیمور او بیا دې ورسره بیا به د ویبل مشاعرو حیران صاحب او سیار صاحب په ټول کیمور تنظیم کې وو؟ نه هغې په ادبي ټولنه کې وو، موږ په کیمور کې وو. بیا هغه کیمور په ادبي ټولنه کې زم شوله. چې زم شوله بیا زه به دې ورسره کېناستم پاڅېدم، ډېر بیا ورورولي جوړه شوله. بیا به کې ما له عهدې راکړلې چې ته به داسې کوې، ستا په دې ښار کې نږدې ځای دی، هر څه کولی شي. ذمهواران یې کله به یې راباندې 2 ذمهواران راوړل، کله به 1 ذمهواري شوله. نو خدای شته چې هغه ذمهواران خو داسې ذمهواران وې که نه چې ما به خپل دوکان را بند کړو. دې ټولو ملګرو ته د حیران صاحب هم راسره ملګری و. ما ویل دا ځینې ګاډي ما نه پېژني چې دې ولې دا بلنه ورکړو، دا ستا اسو سروق لږ زیات دي که نه چې دا ورسېږي. نو ناوګی، چارمن، مامون، پشت، میکلې د منډه نه پورته میکلې، دا ټول علاقې علیزو، برنګ، ارنګه پورې دا بلنې به موږ एकदम تقسیمولې، قدرت الهي به رسولې. مهرباني. ډېر ښه جلبل صاحب. زه دا خبره هم زموږ په علم کې راغله، زما په خیال سره اورېدونکو چې د کیمور تنظیم ذکر په لومړي ځل موږ د جلبل صاحب نه واورېدو په باجوړ کې. مخکې ذکر داسې کېږي چې دا یو تنظیم محمد خان باجوړي صاحب جوړاوه، خو بیا جعفر صاحب درې ورسره میلاو شو چې دلته تنظیم شته او هغه پرېښود بیا یې وکړه. خو بهرحال تاسو د معلوماتو کې دا اضافه وکړه. دا راته ووایئ چې تاسو په خپلو خبرو کې مو وویل خو باقاعده استاد هم څوک شاعرۍ کې؟ باقاعده استاد ما 2-3 چینل ته چې کوم انټرویو هم ورکړې ده
په هغه کې ما واضح ویلي دي واضح چې زما مکمل استاد زما د دست راس ملګری بادشاهزاده حیران صاحب مهرباني مراد سړی ښه جي جربل صاحب شعرونه به د اورو دا راته ووایه جربل صاحب چې ولسي اسناد هم لیکلي دي ولسي اسناد زما لاول تجربه په ولسي اسناد کې وایي ما به ولسي شاعري کوله ډېره مزیدار شاعري یو ځل په دې کوم شیزونه مې لیکلي یو منټ یو ځل په دې کوڅ خوا کې خدای شته چترۍ په ځان باندې نیولې ده او باران وریږي او ما د لوی سمبل پروش ناشه سم مصری لیکو یو کس راغی موږ ته وایي چې لکه دا باران وریږي تاسو دونه په ځان باندې سخته تېروي دا مصری ولا به تر دې کې موږ چې لکه ضرورت دی نو هغه وایي چې یو کیسټ د مصرو ضرورت دی راځي چې دوانې جلد په دې خور کې ولیکو نو خدای شته په ګنټه کې 200 مصری ولیکل نو ولسي اسناد کوم څه ډېر لوبې مې لیکلې وې چې یوه لوبه دا ډېره مشهوره وه چې زه دې ویشتلی یم راساده در په سر جینۍ لاړې په چکر جینۍ او بیا وخت مازدیګر شو ډېر وړاندې زه دې ویشتلی یم په زړګي لاس دې راتاو کړه د منګي لکه مجنون درته ولاړ یم په ګودر جینۍ او لاړې په چکر جینۍ او بیا وخت مازدیګر لکه د تورې غوڅول کې او نه کوي مینه کړول کې خمارو سترګو دې په ما کړی سر جینۍ او لاړې په چکر جینۍ او بیا وخت مازدیګر خمار سترګې دې بمونه او زما حرام شولو خوبونه ناراضي خوب بغیر له تانه په بستر جنې لاړې په چکر جنې بیا وخت مازدیګر شو او بغیر له تانه راضي خوب او پتا دی نه وی پیغلتوب بغیر له تانه راضي خوب او پتا دی نه وی پیغلتوب دا با جوړې جنبل د سوي په ذکر جنې او لاړې په چکر جنې بیا وخت مازدیګر نو دا لوبې مو به ډېرې به لیکلې خو چې کله زه د حیران صاحب په مکمله طریقه باندې میلاو شم که نه بیا غزل ته راښکلی بیا ورته غزل ته هغه ته رجیب شو سیوا نه ارزه خو به ریجیکټ شوي نه وي دا به مونږ دغه شانتې یو قدم دوه وړاندې دغه کوو ستاسو د یو ولسي نمونې دوه به درنه اورو په چارچر کې خو دا راته ووایه چې تاسو کله بیا حیران صاحب څخه تاسو ادبي ټولنې ته راغلی بیا د ادبي ټولنې نه کاروان ته څنګه راغلی او کاروان څنګه دا هم دغه شانتې ناست وو دغه خبره وه چې په سریزه باندې د درس صاحب سره مکمل مونږ وران شو چې دا داسې راوته چې رشید لاله چې کومه سریزه لیکلې وه په هغې کې د ښار د نواب ډېر بحث و چې ما کتاب چاپ کاوه او زما یې کتاب ګم سیزو او ما یې کتاب چاپ کولو نه راکاوه دا د کتاب سره خبر ته منسلب نه وه کتاب ځان له شی دی د ښار د نواب خبره ځان له وه هغه ځان له خبرې د هغه د دښمنۍ خبرې به وي خپل کورنۍ به دا و د کتاب د دغه سریزې کې دغه خبرو څه بحث نه و بیا چې کله مونږ چې دغه شو وران شو ښه مکمل دغه ته ورسېږو نو بیا رشید لاله وویل چې ما نه دا خپل د ادبي ټولنې ټکی راکړئ تاسو ځان له خپل کار کوئ ما دا خپل نوم راکړئ تاسو خپل کار کوئ د هغې نه بعد بیا د هغې نه بعد دویم تنظیم جوړ شو دویم تنظیم کې مونږ دغه طرف ته لاړو هغه ایستله جرمن صاحب خپل نور کلامونه راته جی مهرباني دي چې کلام نه مخکې ورته دوه شعرونه وم چې نن بیا د هره شب د زړه جونګړه په ورسېږي نن بیا د هره شب د زړه جونګړه په ورسېږي په سپین جبین چې چتر د وربل جوړوي په پوزه سرنتکۍ راته لا غمونه جوړ کړي په پوزه سرنتکۍ راته لا غمونه جوړ کړي زرګر له پسې تلې لا چارګل جوړوي په پوزه سرنتکۍ راته لا غمونه جوړ کړي زرګر له پسې تلې لا چارګل جوړوي او دانن چې د رقیب سره مسکۍ مسکۍ کېدله دانن چې د رقیب سره مسکۍ مسکۍ کېدله ماتم راته ښکارېږي په جلبل جوړوي او کلام دی چې سوځي سوځي پتنګان پاس په لمبوزي سوځي سوځي پتنګان پاس په لمبوزي عشقان د زړه د درد په ازغوزي سوځي سوځي پتنګان پاس په لمبوزي عشقان د زړه د درد په ازغوزي توبې وباسم ډېرې چې بنظم توبې وباسم ډېرې چې بنظم خو بې صبره زم یار نه په توبوزي توبې وباسم ډېرې چې بنظم خو بې صبره زړه یار نه په توبوزي چې د خپل اشنا د غم لیونی شي چې د خپل اشنا د غم لیونی شي د مجنون غوندې په دشتو په میروزي او دا متل دی چې کوک چرې نه سمیږي دا متل دی چې کوک چرې نه سمیږي ته به ډېر ډېر سموي دا په کګوزي دا متل دی چې کوک چرې نه سمیږي ته به ډېر ډېر سموي دا په کګوزي
او تا د ظلم انتها وکړه جانانه تا د ظلم انتها وکړه جانانه هر میندې د کوڅو نه په سلګوزي او ما جلبل پرې د دنیا خلک جرګه کو ما جلبل پرې د دنیا خلک جرګه کو وس به وکې مې جانان له په جرګوزي ډېر خدای ډېر ښایسته جلبل صاحب دا راته ووایئ تاسو غزل هم واورېدو ولسي شاعري هم واورېده که دا راته ووایئ چې زمونږ په دې باجوړ کې ولسي کیسې چې کومې ته وایي داستانونه لکه پخوا به مونږ اورېدل چې دا د سید نواب کیسه ده دا د یا زمونږ په باجوړ کې شاعرانه نمونې داسې کیسې لیکلی شوي دي په باجوړ کې ولسي او ستاسو په علم کې شته چې دا چا لیکلي دي او کله یاره زما په ذهن کې خو چې د چینار سلطان یوسف سلطان زما په ذهن کې یوه سلطان یوسف سلطان لیکلې وه د شهادالله خان ګجر بیا هران صاحب هم دغه لیکلې وه بیا د غازي بې قیصه وه هران صاحب لیکلې وه د ډماډول دمساز هم لیکلې وه او بیا د ناواګۍ د یو دوه هلکانو په سعودي کې مړه محمد خان باجوړي جوړه کړې وه نظیم او سلیم قصه وه بیا د دې دره کې یوه قصه وه هم محمد خان باجوړي لیکلې وه کراچۍ کې ملاسیت دره کې کراچۍ کې یو جینۍ یو هلک جینۍ د هلک سره راغلی و بیا هغه هلک یې په اعتبار بیولی و بیا د هلته وژلی و بیا هغه جینۍ ورسره دلته راغلې وه او په خپل کې به ماشین ورته و نه کې بیشتي وه زه دا خپل پلار له به دا ټریننګ کوم چې زه بیا خپل پلار مړ کړم هغه بیا د هران صاحب او د یاد خان او د یو ډرایور او کلینډر کیسه و د پوره غالزي کې هغه یو ډرایور د هغو کیسه هران صاحب لیکلې وه نو هران صاحب کیسې ډېرې زیاتې لیکلې زما ذهن نه ځینې وتې دي د دې نه علاوه نور چا سلطان یوسف رانه به لیکله دمساز شاعر به لیکلی هران صاحب به لیکلی باجوړي صاحب به لیکلی نور چا نه لیکلي طالب صاحب محمد خان مزګل طالب صاحب هغه یې چاربې ته به هغه لیکلی صاحب چاربې ته ډېر لیکلی و صاحب مهرباني ډېره مننه جلبت صاحب اخیره کې راته یو کلام ووایې خو غزل نه ولسي لوبه جی مهرباني دي چې د لوبې نه مخکې د رباعي شکل چې بې قصوره د لاهو په سمندر کړم بې قصوره د لاهو په سمندر کړم اوس غمونه به جانانه د خپل سر کړم د لامبو په چل صنمه نه پوهېږم راکلاس ګنه د دره دې بیدار کړم لا مې ډېر کتلې نه و د جدا نه چې بې هوشه دې په یو ځلې نظر کړم او زه جلبل به دې تر مرګ پورې غلام یم زه جلبل به دې تر مرګ پورې غلام یم کمالي دې په چمن کې د صدر کړم مهرباني زما یوه لوبه او قایر خان کاکا د لوبه کې هغه هم ویلې وه او سخي جان هم ویلې وه یو کس دوه نور هم ویلې وه چې د لو لوبه دی چې اول د لو کړه وستاړه پسې ګېډۍ وړوکې دادا دې مړ شه ته یې مړه کړې په ګرمۍ وړوکې اول د لو کړه وستاړه پسې ګېډۍ وړوکې دادا دې مړ شه ته یې مړه کړې په ګرمۍ وړوکې دادا دې مړ شه دا پتا دومره ظلمونه کوي د وړو سرونو کې پتا باندې لوونه کوي خولې دې څاڅي د سپین مخ نه په سطرۍ وړوکې او دادا دې مړ شه ته یې مړه کړې خولې دې ښکته د سپین مخ نه څڅېدلې که نو لکه شیبې به د باران راورېدلې که زه ډېر خفه شوم دې ستا په بېوسۍ وړوکې دادا دې مړ شه ته یې مړه کړې په ګرمۍ وړوکې زه ډېر خفه شوم ستا په شان جونه سترونه کوي زه ډېر خفه شوم ستا په شان جونه سترونه کوي کور کې دننه په پالنګ باندې خوبونه کوي ته به شکل د امزور د سیالۍ وړوکې دادا دې مړ شه ته یې مړه کړې په ګرمۍ وړوکې زه ستا د ستړي ژوند صنمه ترجمان یم ګورې زه ستا د ستړي ژوند صنمه ترجمان یم ګورې دا دې جلبل در پسې هر وخت په خفګان یم ګورې تا به خلاصوم به زه یو ځل د غلامۍ وړوکې دادا دې مړ شه ته یې مړه کړې په ګرمۍ وړوکې ډېر خدای جلبل صاحب هدم وکړو یقین وکړئ چې ما ته مخکې ته ستاسو د ټولې ولسي سندرې په دوران کې دغه منظر د فلم د سین په شان روان و تېرېدو ډېره مننه کوم او یو اخري تپوس کوم ډېر ښه تپوس مې ذهن ته راغلی دی او هغه دا دی چې تاسو څنګه د سخي جان استاد او د یار خان کاکا نومونه یاد کړل د دوی نه علاوه په باجوړ کې هم داسې خلک وو چې هغوی د ولسي سندرې ویل د خدای بله میر افضل و افضل و اوس دا عمران ګلی دي مدګل ګلی دي په دې زوړ وخت کې چې کوم په زوړ وخت کې په دې ماموندو کې ډېر کسان وو سخي جان استاد و رامداد خان و څه کسان نور مو خو ډېر کسان وو ولسي دا شعرونه ویلي او محفوظ کړي دي ګرانو کتونکو اورېدونکو جلبل باجوړي صاحب تر څنګ تاسو زموږ نننۍ ادبنامه وکته
نننۍ ادبنامه یقینا چې ډېره زیاته اهمه په دې حوالې سره ده چې یو خو جلبل صاحب په باجوړ کې نه ډېر کم کوز راځي، هغوی هم موږ ته وخت راکړو، او دویمه ده چې په دې کې موږ د هغوی نه د ولسي ادب نمونې واورېدې. د وروستنۍ سندرې د منظر ذکر ما تاسو ته وکړو چې دا زمونږ د معاشي ژوند، زمونږ د بېوسو او زمونږ د مجبورو او زمونږ د سختو یو عکاس سندره وه چې تاسو واورېده. د بل ادبنامې پورې د لوی الله په امان په الله سپارو. ډېره مننه. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।